وړونو ایمو تاسو عملنامې واقعا ډېرې ښه دي. زه خپل ځان نه به وایم ډېر بدبخت یم، ګناهانو نه م عملنامه ډاکه دی، خو یې کې یوه اسرامه دی، هغه جنان حسین اسرامه دی، مولا سید الشهدا اسرامه دی. زه د مولا سید الشهدا مجلس کې یوه اوښکه درو یاقوتو جمرودو نه درنده دی. د یوه اوښکه جهنم اور مړ کوی شي. صرف همدغه اسرام دی، د اهل بیتو اسرې نه علاوه هېڅ څه نشته. مو تاسو خلیل اوسي یو. علامه قوچني بزرګوار یو ډېر عارف شخصیت دی، هغه خپل کتاب کې لیکلی دي. البته هغه کتاب ډېر بهترین کتاب دی، څه سیاحت غرب نما دی. هغه خپل مکاشفات و روایتو ذریعې سره مرګ نه بعد کوم حالات دي هغه حالات یې بیان کړي دي. ایسه مرګ نه وروسته ایسه مو سترګې غړولې، مو ښه عملونه راغلل، بد عملونه راغلل، دې کې مو سترګې غړولې. یو ډېر نوراني عمل راغللو، ډېر نوراني و، ډېر پاکیزه و، څهغه نور واجنه ټول قبر مو نوراني شولو. ما ته نه پوښتنه وکړه ته څوک یې؟ ما ته دې څه زه هادي یم. هادي څوک؟ ایسه تا دنیا کې د مولا امیر المؤمنین مولا امام حسین محبت زړه کې و، هغه محبت شکل کې زه درته راغلی یم. زه به تا سره قیامته پورې وم، تا سره به ښېګڼه کوم. هغه هادي به ما سره هر ځای کې ښېګڼه کوله. ایمون د اهل بیت واسطې دي، اندوی مجلس کې نسته ایمو تاسو اسرا دي. ایسه ما سترګې غړګولې، څه هادي د ما ته یایي څه پاڅېږه. ایسه زه قبر نخي طرف ته تو شوم، ښکلې روغه کمره وه، کمرې ته یې بوتللم. ما ته دې څه پاڅېږه، کمره ښکلې که، کمرې کې ښکلې روغ ګلان ولګوه. ما ورته ویله ویلې ایسه ما ته دې یایي څه تا لیدلې ته امامزادګان روان دي. اسه چا زیارت ته څه ته لاړ وي که نه، هغو زیارت ته تا زیارت ته روان دي. ایسه ما سترګې غړولې، امامزادګان راغلل. ایسه یمنه سترګې مې غړولې، کربلا نه حبیب بزرګواریا راغللو. حبیب بزرګوار ورته یایي چونکې ته کربلا کې ما زیارت ته راغلی وې، نن زه یې تا زیارت ته راغللم. ایسه حبیب بزرګوار د ورته یایي څه څو وخته څو لحظې ما سره کېنستل. ایسه ما ته نږدې شوه، ما ته دې یایي څه پاڅېږه، احترام پره څو قدمه مخکې واخله. ما ورته ویله ویلې ورته کو آمده اوسه، وشوه اوس یې تا زیارت ته عباس روان دی. ایسه کله عباس راغللو، قبر د عباس نور نه نوراني شولو. ایسه عباس ښکلې روغې کومه کمره وه نوراني شوله، نوره زیاته متبرکه شوله. ایسه یمنه د ما ته یایي ایسه یوه جمله یې وویله وړونو، لږ محدد غږ سره وره. ایسه حبیب ما ته ورنږدې شولو. حبیب بزرګوار درته یایي څه یو شخصیت دی، سلام یې درته رسولی دی. هغه دې څه زه خو خپله راتلی نه شوم، خو ما سلام ور ورسوه. څه ما پوښتنه وکړه څوک دی؟ ورته کو شام نه ورمنې زینب درته سلام رسولی دی. ته دنیا کې ما زیارت ته راغلی وې، نن ما سلامونه قبول که. عزادارو ما ته حکم وشولو څه د عباس مطابق ما طاقت و قدرت کې نه دی څه زه د عباس شهادت بیان کو. ما یو روایت اورېدلی دی څه د دوه داسې شخصیت و اهل بیتو کې، دوه داسې عالي مقام، دومره ښکلې روغې ځوانۍ وې. هسې یوه ورځې باندې مدینې والا دوکانداران حسین ته راغله، ورته ویله حسینه کله اکبر و عباس سره وي بیا یې بازار ته بار تېر کړه. د اکبر و عباس در دوه جوړې د دومره ښکلي د برېښي څه کله دوی بازار ته راشي بیا دا ټول همدوی ته نظر کوي.
ویلې ښه سوچ وکړه ښه فکر وکړه اکبر د پیغمبر شبیه و که نه اکبر د پیغمبر شبیه و خو به خو پیغمبر ته لاړو اما عباس بیا خو به خو مولا امیر المؤمنین ته راغلو مولا امیر المؤمنین شبیه و روایت داسې دی اس عباس ښکلې روغې سترګې د مولا امیر المؤمنین شباهت عباس سترګو کې کامل شوی و اس کله علی به شجاعت کې راغلی که نه اس جنګ ته به کله علی راووتلی نو د علي هغه غوټې وټې سترګې به سرې شولې څه کله علي سترګې سرې شوې بیچا جرات و سړي ته مقابلې ته ولاړې انداش سترګې د عباس وې تاریخ جمله داسې دی اس کله د نه مازدیګرو لسم شپه وه ایس مولا حسین سکله نندره وکړله څه د دیخنو لښکر خیمو تر نږدې شولو مولا غږ وکړو ارکب بنفسي انت یا اخي ما شیرینه وروره زه حسین ته قربان شم لږ خو پاڅه سترګې وکړه دښمن د څه غواړي ایس عباس راپاڅېدلو زهیر و حبیب هم ورسره راغلل لږ مینې سره دا جملې واوره ایس کله زهیر و حبیب هم ورسره راغلل سترګې وغړولې دښنه د مخ کې رڅي عباس پوښتنه وکړه چېرته راغلي یو تکو څه مو راغلي یو چې یا بیعت وکړو یا بیا جنګ ته مده شوی ایس یو عباس توره وبسله یوه لکیرې وویله ورته ایس زه څو مورور حسین نه پوښتنه کوم چې مورور حسین څه حکم دی خو څه څو پورې زه واپس نه وم راغلی خبردار دغې لکیرې نه یو قدم مخکې چوک را نه شوی عباس راغللو حسین نه یې پوښتنه وکړله چې کله واپس راغللو حبیب و زهیر ملا ته ولاړو چې کله مولا سید شهدا پیغام یې دیخنو ته ورسولو که نه وشوه دغه اردرې واپس راتلل دغه ځای سره مو مقصد دی لږ مینې سره یې واوره چې کله د اردرې ارواړه واپس راتلل چې یورې زهیر ته ورته وایي عباسه ته خو خبر یې که نه تا پلار مولا امیر المؤمنین تا مور ام المؤمنین سره چی پاره واده کړی و عباس ته مولا علي نن ورځې پاره وختې عباس حسین بیله پرې نه ږدوي اس یو خدا جمله وه عباس علي په شان د سترګې سرې اس عباس سترګې سرې شوې یورې عباس د اوس جلاب باندې خپې ټینګې کړلې روایت جمله داسې دی څه د اوس زین تسمې وشړېدلې یورې اوس یې راټینګ کړلو ورته یې صاحب زهیر ته ماته عباس ته د شجاعت تعریف کوي تا ته قسم د حسین وي لکه مورور حسین ماته د جنګ اجازت راوکړه که دغه لښکر مو کوفې دیوالو سره ونه جګولو بیا ماته عباس نه مایایا ازادارو زه شپه ډېرې اشارې سره څو ټکي مصیب کوم خو موافق نه غواړم ما ټولو نه مننه سم ما درته عرض وکړلو که نه عباس سترګې خو به خو علي په شانتې وي عباس سترګې علي په شانتې څه کله جنګ ته به عباس راووتلې عباس سترګې به سرې شولې چا مجال و چې عباس سترګو مقابله یې کړې وې ازادارو چې کله هغه وچ مشکه یې راواخیستلو که نه عباس روان شولو عباس سره نزا ورسره دی چې کله دیخنه طرف راغللو یورې دیخنو عباس ته نندره وکړله هر چوک ته فرار کوي عباس فرار ته راورسېدلو اوبو ته یې اوس رانه بسلو هېڅ اوبه یې وچاتې کړلې یا بلې اوبو کې وړې بلبلې وچې شنډې ولېږلې څه کله عباس لیچو کې اوبه وچاتې کړلې یورې غږ یې وکړلو عباس وړه ازادارو چې کله عباس لاسونه لمده شول که نه مینې سره څو جملې واوره
ما ته عرض وکړه زه اشارې سره یم ایسې کله عباس لاسونه لمده شول ایسې یور عباس مشکان ادا کړلو اسناد یې سترګې وچاتې کړې خدایه یا دغه اوبه وړې بیبي ته ورسوې که اوبه نه رسېږي وشوه وینه سیمالې چې لمدې شوه ایسا بوس کړه واپس روان دی مشکې ښي لاس کې دی دښمن د سترګې غړوي خو عباس سترګو مقابله د نشي کوی عباس سترګو ته د نشي ودرېدی یمنه معافي غواړم د لمنه منه صاحب زه باندې مولانا معافي غواړم ایسه یمنه یوه ملعون وویله څو پورې د عباس څو وشوه ازادانو ایسې کله عباس خپل سترګو ته راوړلو ام خیمو طرف روان دی ښه لاس یې شهید شولو مشکې چپي لاسته راوړلو چپه مشکې خواخو کې ولیدلو اخري جمله ده ایسې یمنه یو د سیکلونو راغللو څه وړې بلبلې مشک وشلېدلو وبود